بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپو از ا ورکینګ جرنالست صدر چې کوم دی ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، زمونږ نن یو میټینګ وشو. په میټینګ کې چې کوم دی یو شمېر صحافیانو ګډون وکړو. دغه صحافیانو په موږ باندې اعتماد وکړو. د هغوی م یو جهان مننه. ګرانو کتونکو، ورکینګ جرنالست سره دې وخت کې درې غټې ادارې، دلبر ریډیو، وطن ریډیو او 400 نیوز. دې سره سره د امید ریډیو نمایندګي خو هم شته، ورسره دنیا ټي وي، ډان ټي وي او داسې یو شمېر چینل، بلکې یو څو چینل چې کوم دی نو هغه بار دي. خو دا 34 صحافیان دي او دا د تېرو 19 کالو راسي 400 کې دغه متنازع پریس کلب چې کوم په 400 کې دې وخت کې سلسله روانه ده، نو هغې کې خپل کردار ادا کوي چې دا صحافیان را یوځای شي، یو موټی شي. خو د بده مرغه بعضې صحافیان کاروباریان چې کوم دی هغه نه غواړي چې ورکینګ جرنالست چې کوم دی هغه میدان ته راشي، ځکه چې د ورکینګ جرنالست میدان ته کېدل بیا یا پریس کلب چې کوم دی نو فعالېدل، نو د هغوی اجارهداري ختمیږي. خو زه نن هغه کاروباري صحافیانو ته او هغې کې هم زموږ چې کوم مخالف دی کې ډېر ورکینګ جرنالست دي، ډېر تکړه صحافیان دي، زموږ ټولو سره ډېر ښه تعلق دی، چا سره هم داسې بدي نشته دی. خو د بعضې ملګرو په وینا باندې موږ باقاعده چې کوم دی نو د ممبرشپ یو آغاز وکړو. په دې کې موږ 3-4 میټینګونه وکړل، خو 4 میاشتې وشولې او دغه ورکینګ جرنالست پسې چې کومې ټوکې وشوې، کومې مسخرې وشوې، کوم مذاق وشو، نو آخر کار نن موږ په دې باندې مجبوره شو چې موږ یو لایحه عمل جوړ کړو چې هغه به موږ د ډي پي او سره، د ډي سي سره، د هغې نه پس کمیشنر سره، بیا چیف سیکرټري سره، بیا وزیر اعلی سره، دلته ډیډک چیرمین سره، دلته وزیر لیبر سره، د دې سره د ملاقاتونو سلسله، د هغې وروسته چې کوم دی نو بیا د پریس کلب مخې ته د مظاهرې کولو یو فیصله وشوله. موږ نن هم غواړو چې صحافیان په یو پلیټفارم وي. موږ کله هم چې کوم دی نو د صحافیانو په حقوق باندې سمجوته نه کوو او د هغوی د حقوقو جنګ چې کوم دی همیشه هم کړی دی. او زموږ چې دا کوم مخالف صحافیان دي، یعنی مخالف په ده وو چې اپوزیشن کې کم دي، نو دا کاروباریان دي پکې ډېر، او همیشه د دوی دپاره موږ اواز پورته کړی. دوی ته ډېرې زیاتې مسلې راغلي دي، موږ ول بیا هم اواز پورته کوو. دوی ته دا هم وایو چې زموږ مشران یې، موږ هم ډېر زیات قدر کوو، عزت هم کوو او بیا هم عزت کوو. کله هم چې کوم دی نو د ستاسو نه بېعزتي غواړو او نه موږ د کور خبره بار راویستل غوښتل، خو مجبوره شو چې دا بعضې پکې موږ پسې ډېرې ټوکې وکړئ. نو انتظامي مخې ته هم دا خبره ږدو چې دې وخت کې 400 کې زیات صحافیان او د غټو چینلو والا صحافیان هغه بهر دي، او بهر په دې دي چې دغه ځای کې سرکاري یا پراپرټۍ والا یا داسې کاروباري موږ نه غواړو چې هغه صحافت کوي، نه په پیړ کې نوم و نشان نشته دی. او د ورکینګ جرنالست برته هر صحافي خیم په میدان هر سړی به پیژني، انتظامیه به هم پیژني، سیاسي خلک به هم پیژني. موږ د سیاسي خلکو هم په دې کې ښه پوره کردار ادا کړ. په دې کې چې کوم دی د دې نه مخکې یو شمېر ډي سي ګان هم پکې کردار ادا کړی دی. خو لانجه کوم ځای کې ده چې هغه خلکو پکې خپل خپلوان سرکاري خلکه هره ځای کړي دي او د هغې نه مجبوره دي، او بل د هغوی کاروبارونه روان دي، هغوی ته صحافت ته ضرورت هم نشته، خو دغه ځای دغه پلیټفارم یې راټینګ کړی دی. نو داسې څه خبرې شته چې هغه به زه بیا کوم، داسې څه کاروبارونه شته چې په هغې باندې به زه بیا بحث مباحثه کوم. خو زه نه غواړم چې کوم اهل صحافي دی چې هغه هم داغمن شي، د هغه زړه ته ټیس ورسېږي، د هغه زړه کې خفګان راشي، ځکه چې دې وخت کې صحافیان په ترټس کې دي. د 400 صحافیان دې وخت کې چې په کوم حالاتو کې صحافت کوي، نو ډېرې ګڼ شمېر مسلې دي ورته. نو موږ نورو خلکو ته دا موقع نه ورکوو، خو چې داسې حالات راځي نو ذمهوار به بیا یو څو صحافیان چې د صحافي لیبل لپې دا به زه بیا په ډاګه کومه. نو هغوی ته زه اوس هم دا وایم چې هغه کرتوت را باندې بار مه روباسئ، خپلې رویې دا ټیک کې، خپله قبله درسته کې، د انا وغورځوئ چې زمونږ هغه صحافیان چې کوم دی چې هغه بهر وو، بیا په دې کې داسې دي چې باني پریس کلب صحافیان چې هغه په اوږدو باندې پاتې شوي دي، هغوی خپلې اناګانې وغورځولې. نو یو 2-3 کسه ولې خپلې اناګانې تاریخ کې ځان ژوندي وساتئ. صحافیانو له څو کې زه ذکر کوم که د 400 نیوز، د وطن ریډیو، دا چې کوم دی یو کردار دوی ادا کړی دی
نن یې صحافیانو له موقع ورکړي دي، هغوی ته کار ده، هغوی ته روزګار. نو دلته کې داسې صحافیان دي چې هغه رپتیان دي، هغوی نه اخبار کولو کو، نه ټي وي کولو کو، نه ریډیو کولو کو، نه صحافي ته د روزګار موقع ورکړه، بلکې بنیتي کوي. د دې بنیتۍ نه روزې خو زما شان صحافي یا یو د لاندې طبقې والا صحافي د پلیټ مالک کېږي، نو تا ته څه دوک دی؟ نور صوبو کې هم صحافیانو ته تنازع شته، خو ډېرو صوبو کې صحافیان را یوځای شو، نن د پلیټونو د ډېر څه مالکان دي. خو دلته کې دغه خلکو ته نه د پلیټونو ضرورت شته، ځکه چې هغوی کم کاروبارونه دي. په دې باندې به بیا خبرې کومه، دا یو ډاګیزه خبره کومه، بیا ورته ځم ښه معلوم یم. نو چې خبره بیا بل خوا اوټ کېږي او بل خوا ته ځي، نو لحاظه اوس هم د سره ټیم دی چې تاسو خپلې رویې ټیک کې د چا د وجې دا مسله جوړه ده، دغه کسان به زه بیا په ډاګه کومه. نو راتلونکي چې زمونږ کوم لایحه عمل دی په هغې باندې به موږ کار کوو. څه کېږي خلي روزي. نن هم موږ پریس کلب فعال غواړو، پرون هم فعال غوښتو، راتلونکي وخت کې هم فعال غواړو. دې وخت کې 34 صحافیان چې هغوی سره غټ غټ چینلې دي هغه بهر دي. نو ولې دا دلته چې یو څو کسه ناست دي او اجارهداري کوي، د دې مطلب څه دی؟ لکه ته ځان ته څه وې، ځان ته دومره زورور وې، خپل یو جاګیر ته ګڼې، نو جاګیري نشته دی، خو ځان ته زورور وې. نو زه خو ډاګیزې خبره کومه، بیا راځه مخې له، او که نه وې چې مسله حل کومه، نو د سره بالکل حل کوو. او انشاءالله چې راتلونکي وخت کې دا مسله حل شي. الله دې حل کړي، الله دې غلطې ته نه بوځي، ځکه چې دغه خلک یې غلطې ته بوځي. ډېره اخرنۍ خبره، کم 50 لک روپۍ چې دي زمونږ پکې پوره برخه ده، په دغې به خبرې کېږي. کم 15 لک روپۍ چې دی اخیستې دي، په دغې به خبرې کېږي، په دغې کمپرومایز نشته. دغه پیسې آیا تقسیم شوي دي؟ نه دي تقسیم شوي. ورکینګ جرنلست پکې پوره حصه ده، او په دغې به دغې یو څو کسانو سره، یو څو کسان چې کوم دي دغه پیسې اخیستې دي، نو کومو کسان اخیستې دي سره تصویرونه به درته بیا ښیم چې آیا دا دې پیسو اخل دي. ډېر عجیبه شانتې کیل را سره وشو، ډېر زیاتې وشو. نو انشاءالله چې راتلونکي وخت کې دا غریب صحافیان چې کوم ورکینګ جرنلست دي او په فیلډ کې کار کوي فل ټایم، نه چې کاروبارونه کوي، نه چې پراپرټۍ کوي، نه چې بل څه کوي، نه چې بل څه دندې هم کوي، کار صحافت کوي، نو انشاءالله هغوی له زه دا یقین ورکوم چې دغه پیسو کې به ستاسو حصه وي.